کم سړی په قبر باندې مټیایي پرته ده هغه مټیایي ماشي مچان خپو کې اوچته کی قرآن یو ناشنا قاعده بیانوي یا ایها الناس اے خلقو ضرب مثل فاستمعوا له یو مثال بیانول شي یو پیغام درکول شي یو میسج در سند کول شي فاستمعوا له د زړه په غوږونو باندې دا میسج واوره الله فرمایي دا پیغام واوره څوک فرمایي د اورېدو پیغام به وي کنه به وي چې الله وی وویره نو وویره سوی فاستمعوا له وویره سوورو الله فرمای ان الذين يقينا اغا اولیاء ان الذين يقينا اغا انبياء ان الذين يقينا اغا پیران ان الذين يقينا اغا الهه باطلا تدعون من دون الله تچا د پاره چې تاسو هغه لوی رب پرې خره او دی را بله نو قانون وره لن يخلقوا ذبابا تو ہوئے چې طالب بچی در کی طالب اولاد در کی طالب نوکری در کی طالب عزت در کی اللہ فرمائی لن نفی مستقبل بلن لن يخلقوا ذبابا تر قیامت پوری دا ټول انبیاء چې راجم شي دا ټول اولیاء چې راجم شي دا ټول قبرونو والا چې راجم شي لن يخلقوا ذبابا دا یو مچ پیدا کوله د دینم نور عجزی د دی بیانې مچ پیدا کول خو ډیر ګران کار دی مچ خپې لري سترګې لري کمال لري الوتل کی دا خو به د رب نه بل څوک نشي کوله خو نور عاجزي وورا وان يسلبهم الذباب شيئا د دې اولیاء او د دې نیکانو خلکو په قبر باندې د خلکو مټیایانی کی صحیح وای چې یو مچ راشي او د قبر نه مټیاینا په خپو کې د مټیای یو ضرر اوچته کی نو الله سبحانه وتعالی فرمای ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه جمع راوړه کدا ټول اولیاء را جمع شي د مچ د خپونه د خپل قبر نه تختول شوی د مټیای زره حاصلولې نو الله فرمای چې کم کس د خپل قبر د مټیای حقدار نه دی نو ضعف الطالب والمطلوب کم چې د زمکه کې د خور لاندې پروت دی الله فرمایي دام کمزور دی او کم چې د پاسه ولاړ دی او وایي چې اے بابا زما مشکلات حل کا الله وایي دا دواړه کمزوري دي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله تاسو ټول خپل رب ته محتاج دا خپل پریشانی دا خپل مشکل د چا چې اولاد نشتا د چا چې کاروبار نشتا د چا چې مشکلات دي دا سړی دی د شپې رب ته ودرېږي لاسونه دې ورته اوچت کی اے رب زما دا مشکل لته حل کا الله فرمایي ادعوني استجب لكم یو ورځ ما ته چغوا په تمام کائنات کې وګرځا د ټول نه زیات قبلونکو د دعاګانو څوک دی ادعوني استجب لكم الله وی ما نه غواړه ما نه دا کار او ډیوټي زما ده عرض مې دا کورونو مونږ تاسو مسلمانان یو زمونږ به عقیده د قرآن وي زمونږ به عمل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث وي